اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو او کتونکو ته السلام علیکم. هیله لرم چې روغ جوړ وئ. الله تعالی نه مو روغ جوړ غواړم. عزتمندوی د ما د نننۍ ویډیو په دوه برخو باندې به تقسیم وي او دا د مو کوم هوایي علاقه دی چې هغه اروازنه پاس تر پایندي پورې کوم علاقه دی د هغې د روډ حوالې سره دی او د ما د ویډیو په دوه برخو دی چې یوه برخه انتهایی د افسوس مقام دی او دویمه برخه د خوشحالۍ او د فخر وړ دی. په پیله برخه کې عزتمندو پیله چې کومه خبره ده لکه څنګه مو تاسو ته پاته ده چې د انسان د ژوند د تیرولو لپاره کوم بنیادي سهولیتونه دي بدقسمتۍ نه د مو د علاقه د هغې ټولو نه محرومه ده او دې کې خصوصا به زه ته روډ وایم چې داسې علاقه شته چې هلته روډ هم نشته او کوم اروزنه پاس تر ډانډه پورې کوم روډ دی هغه هم انتهایی بیکاره او انتهایی خطرناک روډ دی او د مو په علاقې کې چې کوم کله ایمرجنسي جوړه شي یا بیمار شي نو بجای د دې چې هسپتال ته بوځي مو هغه په کور کې خللو ته بهتري وي ځکه چې هغه داسې روډ دی که په هغه روډ باندې راوړئ نو هغه راتګ هسپتال ته رسولو نه مخکې به هغه په حق رسېدلی وي. نو لهذا دا د ټولو د حکومتي چې کوم چارواکي د هغوی د ناکامۍ سبب دی. تر اوسه پورې منتخب نمایندګانو هېڅ توجه دې علاقې ته نه دی ورکړي. دې سره سره چې دویمه کومه د خوشحالۍ خبره دی د فخر خبره دی هغه دا دی چې الحمدلله مو قوم بیا خصوصا مسافر رونو د خپل ځان دپاره خپلې د علاقې دپاره یو سوچ راوړه او هغه سوچ دا و چې کله هغوی مایوسه شو حکومتي ادارو نه نو هغوی په خپله راپاڅېدلو په مسافر رونو چې کوم اروازنه پایندي پورې د مسافر رونه دي هغوی مشترکه راپاڅېدلو یو سوچ یو فکر د علاقې دپاره وکړ او هغه سوچ فکر نن الحمدلله عملي شکل باندې راغله او د خپل علاقې دپاره د خپلې د روډ د صفایۍ دپاره ټیکټر واخیسته. نو دا ډیره د فخر خبره ده. مو هغو مسافرونو ته خراج تحسین پیش کوو هغوی ته داد ورکوو چې هغوی سره د خپل قوم د علاقې دپاره دومره سوچ یو فکر دی او د یو سوچ فکر هغوی متحد کړو او هغه کار ته عملي جمع ور کړه چې تقریبا 24 لاک مالیت باندې هغه نن ټیکټر واخیستلی شو. نو مو اروازنه پایندي پورې چې څومره مسافرونه دي هغوی ته خراج تحسین پیش کوو او هغوی د دې اقدام ته ډیر په درن نظر کسو. الله تعالی د هغوی په عمرونو کې برکت وچوي. خو اخري کې به زه خپل حکومتي چې کوم چارواکي دي کوم انتظامیه دی د کورمي ورسره چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی ټولو نه دا خواست وکړم چې دا کار د روډ او بنیادي سهولت ورکونو دا د ریاست وي. نو مو دا د مسافرو یا د علاقې د خلکو کار نه دی. لهذا ټولو نه دا اپیل کوو چې مهرباني دې وکړي ټیکټر د مسلې حل نه دی. روډ پخول دي او چې کوم بقایا روډ پاتې دی ډانډ نه تر پایندي پورې او دا ټول پوره کول دي. لهذا ټولو ادارو نه دا خواست کوو چې زر تر زره دا په دې خبرو عمل وکړي او مهرباني دې وکړي چې د مو د علاقې ته د بنیادي چې کوم حقوق دي هغه ویر کړي. ډېره مننه. والسلام.